أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او که چرته تاسو په شک کې د هغه کتاب د چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې نو راوړئ یو صورت د دې په شان راوبلئ خپل مددګاران د الله نه سیوا که چېرته تاسو رښتیني یې که چېرته ونه کوئ تاسو دا کار او هرګز نه شئ کولی تاسو دا کار نو ویرېږئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک انسانان او ګټې دي تیار شوی دی دپاره د کافرو. رابط د مخکې سردار چې مخکې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کې بیان د توحید شو د الله رب العالمین وحدانیت کې بیان کو. نو اوس په دې آیتونو کې بیان د رسالت دی خدا او بیان د هغه کتاب دی چې په هغې باندې رسالت د رسالت اثبات کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې کې بیان د رسالت شو مخکې توحید بیان وکړو اوس د پیغمبرۍ بیان کوي چې ما الله پاک فرمایي چې ما پیغمبران هم را لېږلي دي په هغې کې آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خو د هغه رسالت چې دی هغه ثابتېږي په قرآن باندې. نو دلته د بحث شروع د قرآن نه کړله. مخکې آیتونو کې چې کوم کارونه ذکر نو هغه بغیر د الله رب العالمین نه بل چا نشو کولی لکه پیدا کول د انسانانو او د ځمکې د اسمان د باران ورول په هغې سره میوې بوټي ګلونه دا راویستل د ځمکې نه. نو اوس دا کتاب بیان کوي چې هغه بغیر د پیغمبر نه بل څوک هغه نشي راوړی. په دې آیتونو کې د هغه کتاب ذکر دی چې هغه بغیر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه بل څوک نشي راوړی. هغه خالص د الله کلام دی. نو دا غټه معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورو پیغمبرانو ته معجزات میلاوېده خو چې کله به هغوی د دنیا نه لاړل نو بس هغه معجزات به د هغو سره لاړل ختم به شو. او د نبی علیه السلام دا معجزه د قرآن چې ده نو دا نه ختمېدونکې معجزه ده. دا په طور د معجزې الله پاک دا کتاب پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. معجزه ویلی کېږي عاجزه کوونکي ته چې د دې مثل هېڅوک نشي راوړی. معجزه دا خلق عاجزه کوي قرآن مثل څوک نشي راوړی. ځکه وایي چې که تاسو چېرته په شک کې دا کتاب نه چې موږ نازل کړی دی چې هغه قرآن دی علی عبدنا په خپل بنده باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو راوړئ یو صورت د دې په شانې. صورت څه ته وایي؟ یو محدود قطعه او ټوکړه د قرآن نه چې هغه د وحي په ذریعه باندې جدا کړی شوي دي ته صورت وایي. نو صورتونه خو ډېر دي په قرآن کې 114 دي. خو دلته وایي تاسو یو صورت راوړئ بصورت من مثله فأتوا بصورت من مثله چې دا صورتین باندې تنوین دی. تنوین کله د تعظیم دپاره راځي د غټوالي دپاره کله د تحقیر او تقلیل دپاره راځي د کموالي دپاره. بصورتین یو وړوکې غوندې صورت راوړئ لږ راوړئ لږ. په قرآن کې 114 صورتونه دي غټ غټ پکې هم دي 240 او 280 آیتونو والا صورت پکې هم شته سورت بقره او د 3 آیتونو والا صورت پکې هم شته انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر. دغه شانتې داسې یو وړوکی صورت د دې په شانتې راوړئ چې ستاسو موږ ومنو. نو راوبلئ تاسو نه تاسو مشوره وکړئ تاسو سره چې نور څومره حاضرین دي هغو سره مشوره وکړئ هغه راوبلئ شهداء من دون الله وادعوا شهداء من دون شهداءکم من دون الله. د الله نه سوا چې څومره ستاسو هغه شهدا دي هغه هم راوبلئ. شهدا د شاهد جمع د شاهد چې دی هغه حاضر ته ویل کېږي. ګواه ته هم شاهد وایي په عربۍ کې.
ځکه چې هغه عدالت ته حاضرېږي، پیشي کوي. هسې هغه مسله نه ثابتېږي کیس تر څو پورې چې ګواهي پکې ګواه نه کړي هغه حاضرېږي. نو چې څومره حاضرین دي په دې پسې وګرځئ، دا راغونډ کوي، هغو دې راشي د دې قرآن مثل دې پیش کړي. یا د دې دغه نه د شهدا نه مراد بوتان دي. بوتانه د دوی عقیده دا وه چې دا بوتان په ورځ د قیامت زموږ دپاره ګواهي کوي. دا نیکان خلق دی، زموږ عبادت یې کړی و، خدای ته اوس ده وبخښي، دا بوتان به زموږ ګواهي کوي. نو د دغه مشرکانو دا عقیده وه. نو راولئ دغه بوتان هم راولئ او دا نور شهدا حاضرین دا ټول راولئ چې پته ولګي. نو ویېروله بیا د دې نه وروستو که تاسو دا کار نشئ کولی، پیغور یې ولم ورکړو ولن تفعلوا، هرګز نشئ کولی. نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. نو بیا ویرېږئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک چې دی هغه انسانان دي او ګټې دي. د دنیا په اور کې لرګي سوځي، خشاک بشاک دا اور له سړی راوړي، هغه ډکي بوټي دا پکې سوځي، هغه اور بدېږي، خلق په خپل کار کوي. بیا هلته لرګي برګي نشته، جهنم اور چې دی نه څوک بوټي راوړی شي نه خشاک راوړی شي. دغه انسانان به ورته اخوا کوي کافره، په هغې به بدېږي دا. او ګټې چېرته په دنیا کې سوځي، هلته به سوځي، لمبې به کوي. خوړ دی او دا ګټې چې دي به هغه د ګوګړو په شانتې غوړې ګټې به وي، ګوګړ هم سوځي بیا. نو چې نشئ کولی دا دې مثال نشئ راوړی، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، چې هغه کافر دپاره تیار شوی دی. کافرو مشرکانو د نبي علیه السلام مخالفینو قریشو دوی څومره کوششونه کړي د نبي علیه السلام خلافه، هر قسمه کوشش یې کړی چې دا میشن ناکامه شي او ختم شي. لیکن د هغې باوجود چې دی د قرآن مثل نه دی پیش کړی. وړوکې غوندې صورت راوړی، دوی ته پته وه چې نشو راوړی، دا چیلنج دوی نشو قبلولی. که چا به څه الفاظ جوړ کړو را به وړل، نورو خلکو به پورې خندل، هغه بیا دوی وشلول جو ویې به وړو. او وړوکې صورت د قرآن چې کوم دی انا اعطیناک الکوثر، هغه چې نبي علیه السلام راوړ، د شاعرانو به خپلې قصیدې راوړې. سبعه معلقه چې ده، سبعه معلقه، سبعه وو ته وایي، معلقه باندې ځوړنده کړی شوې، اووه قصیدې وي د اوو شاعرانو، امرؤ القیس، زهیر او دا د دغه خلکو، لبید، د دې لبید پکې بیا مسلمان شوی، دا امرؤ القیس او دغه چې دي هغه لږ مخکې تېر شوي، څه پکې کافر بیا پاتې شو. څه داسې وو غټ شاعرانو، هغوی زموږ دا خپل علم چې کوم دی دا پوره دی، د نبي علیه السلام خبره یې ونه منله، څه پکې چې مسلمانان شو. لبید نه هو بیا خلکو ورته وویل چې شعرونه خو ته نه وایي، هغه وایي چې قرآن نازل شو شعرونو ته ضرورت دی. نو دا اووه شاعرانو هغو خپلې قصیدې راوړې، منلی شوي. نبي علیه السلام ولګېده، دا انا اعطیناک الکوثر په کاغذ باندې ولیکه، هغه یوړ ژوند یې کړه. هغه چې سهار را کسان راته ورپسې دا وي ما هذا کلام البشر، دا د بشر د انسان کلام نه دی وی، دا د خدای کلام دی. نو دوی ته پته وه چې موږ خو د دې مقابله نشو کولی. د قیامته پورې یوازې هغو نه، د قیامته پورې دا چیلنج دی، هېڅوک د دې مقابله نشي کولی. غټ فصیحان بلیغان راغلي دي، نشي کولی د هغې مقابله. نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو لوی عالم تېر شوی دی، جلالین چې دی د هغه تفسیر دی او خصائص کبرا د هغه کتاب دی، په هغې کې لیکل دي چې دوه معجزې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم داسې معجزې دي چې د قیامته پورې باقي دي. یوه معجزه د قرآن ده، دویمه معجزه د دې ګیټو ده چې شیطانان په کومو ګیټو باندې ویشته کېږي، هغه د قیامته پورې جاري معجزه ده. هغه د ابو سعید خدري رضی الله عنه نه روایت راوړل دی، هغه تپوس وکړ د نبي علیه السلام نه چې د حج په دې ورځو کې د خلق شیطانان په ګټو باندې ودي او هر سړي سره وګیټوي. نو بیا موږ څوک لیدلي هم نه دي چې دا ګیټۍ د دغه ځای نه درکوي. نو په کار دا وه چې دې نه یو غټ ډیری جوړ شوی، بیا یو کال کې بیا چې 2-3 کاله 5-6 کاله تېر شوی، نو غر به جوړ شوی. دا ګیټۍ چېرته ځي، ګټې چېرته ځي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې دا
ګټ چې دي الله پاک په دې باندې فرشتي مقرر کړي فرشتي. نو چې د چا حج قبول شوی هغه د فرشتي پورته کوي او دا لږی چې پاتې شي تاسو یې نه نو دا د هغه کم نصیبو خلکو ګیټۍ دي چې هغه حج نه قبول شوی دا هغه پاتې کیږي. دا سنن بیهقي یو کتاب دی د حدیثو هغې کې دا لیکل دي. قرآن معجز کتاب دی د دې مقابله هیڅ څوک نشي کولی او د دې ډېرې وجې دي د اعجاز وجې ډېرې زیاتې دي خو یو څو پکې دا دي. یوه وجه دا ده چې دا قرآن چې د چا د خولې نه په اول ځل باندې جاري شوی دی نو هغه خو امي سړی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم و بې تعلیمه و استاد یې نه و بهر ګرځېدلی نه و په دنیا کې د څه نه خبر نه و کتابونه یې نه و لوستلي علم او تعلیم یې نه و حاصل کړی نه یې د چا نه څه اورېدلي و. دا غټ دلیل دی په دې خبره باندې چې دا د هغه د خولې نه دا خبرې وځي دا د خدای کتاب دی او دا ورته الله پاک په خپله زده کړ دی. نو چې د خدای کتاب دی نو هغه به معجز نه وي هغې کې به اعجاز نه وي خلق عاجزه کوي. دویمه وجه یې دا ده چې که قرآن معجز نه وی نو او دا یو غټه معجزه نه وی نو دا غټ غټ فصیحان بلیغان موجود وو د عربو نو هغو به د دې مثال راوړی و که نه سره دې نه چې هغو هر قسمه دشمني کوله جنګونه به یې کول د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره قتلونه یې کوله مسلمانانو ته تکلیف رسوه په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې څو ارادې وکړې شهید کوې نو دغه ته بیا څه ضرورت وخو قرآن کې ورته ووایي چې راوړی یو وړوکی غوندې صورت د دې په شانتې راوړی هغو دا ورته راوړل د جنګونو ته بیا څه ضرورت و خو نه یې شو راوړی نو د دې وجې نه هغو به نبي علیه السلام ته چې کوم دی هغه کله به وي دا لیونی دی کله به وي شاعر دی کله به وي کاهن دی کله به وي دی ساحر دی جادوګر دی لیکن د قرآن مثل هغو راوړی نه شو. په دې خبره باندې هغو په خپله اقرار هم کو په عام مجالسو کې او بعضې منصف مزاج خلق چې وو نه هغوی مسلمانان شوي هم وو اثر به په دې قرآن وکړو. نو دې لپاره ډېر شی واقعات دي چې کله دوی ته پته ولګېده چې دا قرآن چې دی دا خورېږي د نبي علیه السلام دا میشن خورېږي اوس د مکې نه بهر لاړ په دې حجاز کې بیا بهر ملکونو ته دا خلقو ته کریمه ورسېده مسلمانېږي نو دوی میټینګ وکړو د مشرکانو د کافرو د مکې ټول غټان دا مشران دا یې راوغوښته وي څه چل وکړو بیا خاص کر په هغه وخت کې چې کله حج دوران به نږدې شو خلق به د بهر نه راتلل نو د بهر نه چې خلق راتلل نو هغو به بیا خامخا خبرېده چې دلته یو سړي د نبوت دعوه کړله هغه وایي زه پیغمبر یم نو هر یو سړي به دا شوق و چې د سر زه میلاو شوی د ده نه خبرې واورېدې دا څه وایي څه شی راوړ دی چې د خلقو ته پیش کوي. نو دا ټول میټینګ چې راغونډ شو نو په ولید بن مغیره پسې لاړ. ولید بن مغیره په عمر کې مشر سړی او پوه هم و هوښیار سړی و چالاک و هغه پسې لاړ نو هغه ته وایي چې د حج دوران دی خلق راځي اوس به دوی تپوس کوي د دې پیغمبر په باره کې چې تاسو د ده په باره کې څه وایئ. داسې یوه خبره پکار ده چې هغې کې بیا موږ ګډې وډې نه ویو یوه خبره یې ټول به ورته یوه خبره کوو نو څه ورته وویو څه جواب به کوو موږ یې خو نه منو خو چې دا خلق دې منې شي. هغه ورته وی وی ستاسو څه خیال دی ما پرېږدی خو تاسو څه وایئ. یو کس پکې پورته شو هغه وی موږ به ورته دا جواب وکړو چې دا لیونی دی. هغه وخندل وی لیونی هغه خلق به د سره میلاویږي نه دا خبرې به اوري نه نو دا د لیونو خبرې دي دا دی چې که زما دې په الله قسم یې ده چې کوم کلام راوړ دی دا د لیونو کلام نه دی په خپله اقرار وکړه دا فالتو خبرې مه کوئ. نو بل یو پکې پاڅېد موږ به وایو چې دی شاعر دی هغه وی شاعرانو خبرې موږ ته معلومې دي د هغو شعرونه موږ ته معلوم دي دا شعر خو نه دی دا شعر دی دا مه وایه دا چاته ونه وایه. جو بل یو پکې پاڅېد هغه وی موږ به وایو چې دی کاهن دی ترویتي دی شیطانان او جنات چې کوم دی هغه په ده باندې مسلط دي نعوذ بالله منها دا د غیبو خبرې دی کوي څه حقیقت د هغې دپاره شتی نه خو ځانه دی وایي هغو ته دا ورته لکه ګپ ښکارېده لکه چې دی وایي چې دا جنت دی دوزخ دی په دوزخ کې دغه شانې قبر دی د قبر عذاب دی په قبر کې لړمانان دي او ماران دي او د هغو د سترګو نه به اور شغلې پورته کېږي او دغه که نه نو دا خیالي خبرې ده شاعران هم داسې خیالي خبرې کوي دا کاهنان او دوم خیالي خبرې کوي.
هغه سړي چې مولوي صاحب چې بیان کو دا عذاب خبرې بیان کړې شاته نه پسې یو کس پاسېده موږ چې څوک یې خدای دې هغه تباه برباد کړي دو ته دا غب ښکارېده دا غب ده نو هغه ورته هغه پوه کړو نه دا ونه وایي دا جواب نه کوي نو بیا هغه ورته وایي چې موږ به ورته څه وایو اخره د سوچ وکړو ځانه سر یې کته کړو د اخر کې تاسو ورته وایي چې دی ساحر دی ساحره د ده د لاسه زموږ ټول نظام ګډوډ شوی دی پلار یې د زوی نه جدا کړ دی زوی د پلار نه جدا کړ دی مور یې د لور نه جدا کړ ده خپل خپلوان اوس خلک خپل تره ماما او پلاره دا نه پېژني هر سړی منډې وهي ده پې داسې جادو کړ دی چې ځان ته یې راکاږي دا ورته وایه خو دا یې ومنله چې دا کلام چې دی چې کومې خبرې کوي خلق به چې د بهر نه راتله د نبي علیه السلام سره ملاوېده نو نبی علیه السلام خو ورته نورې څه خبر نه کولې خو دا قرآن به ورته لوسته نو دوی وایي چې دا قرآن چې هغوی واوري نو ګورې دا زموږ دا خبرې پکې نه چلېږي چې موږ وایو چې دا لیونی دی او دا کاهن دی ترویتي دی فلان دی او ډینګ دی دا به نه وایم دغه شانې نظر بن حارث چې و هغه د قریشو غټ سردار و بهر به ګرځېده خلقو ته یو ځل دا ټول راغونډ کړه او بیان یې ورته وکړو ای خلقو تاسو څه مصیبت کې اخته یې د دې نه خو مخکې تاسو وایي چې دا ځوان چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صادق امین دی د ده ښه اخلاق دي ښه سړی دی امانتګر دی اوس چې د هغه په سر کې سپین ویښته ولګېده نو تاسو وایئ او یو بې مثل کلام یې پیش کړو چې د هغې څوک مثل نشي راوړی نو تاسو وایئ دا جادوګر دی زما دې په الله قسم دا جادو نه دی ما جادوګر مې لیدل دي د هغو جادو مې هم کتلی دی نو دا جادو نه دی د هغې نه بلکل مختلف خبرې دي تاسو وایئ دا کاهن دی نو بیا یې قسم وکړئ زما دې په خدای قسم دا وګورئ دا کاهن نه دی نه دا د کهانت خبرې دي تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو شاعر هم نه دی ما شعرونه مې کتلي دي زه په شعرونو پوهېږم او دا د شاعر کلام هم نه دی تاسو وایئ دی لیونی دی نو لیونی چې کومې خبرې کوي او د دې چې کومې خبرې کوي دې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی نو دا نه دي ګورئ په دې کې غور وکړئ سوچ وکړئ دا په سرسري خبرو باندې دا میشه نه ختمېږي نو په زړه کې به دا منه خو په ژبه اقرار نه کوو د دې به بیا کافر تل دی د دنیا نه ابوذر رضی الله عنه هغه وایي چې مکې ته زما ورور لاړ انیس رضی الله تعالی عنه هغه چې لاړ نو واپس چې راغی نو زما د یو سړي سره ملاقات وشو محمد صلی الله علیه وسلم هغه د نبوت دعوه کړله چې زه پیغمبر یم ما ورته ووایي ابوذر رضی الله عنه وایي چې د دې خلقو سرای ده نو هغه وایي چې خلق وایي دا شاعر دی او کاهن دی او جادوګر دی خو دغه نه دی شاعران او جادوګر او کاهنان دا ما لیدل دي لیوني دا دغسې خبرې نه دي یو ابوذر رضی الله عنه ورته ووایي چې زه ځمه زه سره ملاقات وکړم دا څنګه سړی دی او دی څه وایي دا کوم کلام چې دی راوړی دی چې دا د خدای طرف څخه کلام دی یوه به وشي پته خو به ولګېږم نو ابوذر رضی الله عنه راغی مکه کې دیره شو خو چاته به یې ځان ښوده نه او حل به خپل نه وی او چې به حل وي خو بیا خو به خلکو راګیرو که نه بیا وجه یې نه پرېښو ټول خلک خلاف وو د اسلام او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو په مسجد حرام کې ځانه دیره و یوه میاشت یې وویسته په دې یوه میاشت کې یوه نوړی ډوډۍ ده نه ده خوړلی نه د غنم نه وربشې نه بل څه شی صرف د زمزم اوبه به اسکرې په دې باندې ګزاره خو هغه وایي چې په دې باندې زه موړ وم دغه اوبو به زه مړولم بس بیا به بل څه شي ته ضرورت نه او زه کمزوری شوی هم نه یم نو خبرې د نبي علیه السلام واورېد هغه سره یې ملاقات وکړو علي رضی الله عنه هغه دی بوتو هغه نبي علیه السلام سره میراو کړ نبي علیه السلام ته قرآن واورو بیا واپس لاړ ده خو ایمان قبول کړو واپس چې لاړ نو خلقو ته ووایي چې زه د روم او د ایران فصحاو بلغاو سره میلاو شویم کاهنانو کلمات ماته معلوم دي د حمیره مقالات چې کوم دي هغه ماته معلوم دي او د نبي علیه السلام مثال چې دی هغه هېڅوک نشي پیش کولی هغه چې کوم کلام راوړ دی دا کلام د خدای طرف نه دی د هغه ځانه نه دی جوړ کړی ښه به دا چې موږ ټول قوم د خبره ومنو خلقو ته دا بیان وکړه خلق خبره ومنله زر کسان مسلمانان شو زر دغه شانتې ابو جهل اخنس بن شریقه او دې کسانو به قرآن واورېده
او بیا به اقرار هم وکړو چې دا زبردست کلام دی، دا د خدای کلام دی، د کلام نه دی د پیغمبره. دې ټولو درې واڼو دا سخت خلاف د اسلام، ابو جهل، اخنس بن شریق دا نظر بن حارثه. نو خلقو د ابو جهل ته وی چې ته وایې دا د خدای کلام دی، دا د نه دی، دا پیغمبر دی. نو ایمان په ول دراوړو. تاسو خو سرداران یې، مشران یې، تاسو اسلام قبول کړئ، دا نور کشران به په خپل اسلام قبلوي. په یو کلي یو علاقه کې چې مشر کومه فیصله وکړي هغه نور ټول د هغو تابع که نه، هغه فیصله د هغو وي. نو بیا په ایمان ول نه راوړو. هغه وی خبره دا ده چې دا عبد مناف دا کورنۍ چې دا نبي علیه السلام نیکه عبد مناف وی دا کورنۍ په هر څه کې دو مخکې وو، زموږ د دو سردارګي وه. نو دوی وی موږ سخاوت کوو، مال لګوو، جو موږ به سخاوت کوو، پیسې به لګولې، جو خلک به د دونه متاثره کېدل، زموږ نه متاثره شو. بیا دوی موږ حاجیان له اوبو ورکوو، جو موږ به ورکوو که نه، جو موږ حاجیان له اوبو ورکولې. نو کونډو رنډو یتیمانانو د هغو خیال به ساتم، موږ به جو هغه کار کوو. اوس پکې دا دعوه وکړه چې په ما باندې وحی راځي، زه پیغمبر یم. نو د دې مخابره خو موږ نشو کولی. د دې جواب دا دی چې نه به یې منو، نه یې منو. دا اوس خبره بس دغه شانې کافر پاتې شو. دغه رنګې سعد بن زراره رضی الله عنه هغه فرمایي د نبي علیه السلام تره ته وویل عباس رضی الله عنه ته چې موږ خو د دې پیغمبر سره هسې دشمنیانې کړي دي او موږ خپلې رشتې ورسره کټ کړي دي، تعلقات ورسره خراب کړي دي. زه په یقین سره وایم چې دا د الله پیغمبر دی، دی دروغجن نه دی. دا کوم کلام چې دی پیش کوي نو دا د خدای کلام دی، د انسانانو کلام نه دی. دا تر اوسه موږ هسې په کومه کنده روان وو. او د بني سلیم قبیلې یو سړی قیس بن نصیبه، هغه د نبي علیه السلام دربار ته راغی، د نبي علیه السلام نه تپوسونه وکړه، نبي علیه السلام ورته قرآن واورو، هغه جو مسلمان شو. بیا چې واپس لاړ نو خپل قوم ته هم دغسې خبرې وکړې لکه مخکې د نورو چې کړو چې روم ته زه تللی یم، روم ایټلي ده، ایټلي ته، او فارس ایران دی. ایټلي ایران په دې علاقو زه ګرځېدلی یم، هلته ما د خلکو نه خبرې اورېدل دي، فصیح برې خلکو د کاهنانو خبرې مې اورېدلي دي. حمیر چې کوم دی هغه هم فصیح برې خلکو د هغو کتابونو مقالاتو هغه مې اورېدلي دي. خو د دې نبي علیه السلام په شانتې کلام هېڅوک نشي پیش کولی، دا د خدای کلام دی. نو که ستاسو خوښه یې راځئ چې په ده باندې ایمان راوړو. د ده دا خبره هم خلکو واورېده، هغه قوم چې 1000 کسان د هغو نه مسلمانان شو، په هغه ټایم باندې ایمان راوړ. او دا اقرار به هغه کسانو نه کو چې هغه د نبي علیه السلام موافق وو یا غیر جانبدار خلق وو، بلکې مخالفینو خلقو هغو به هم دا اقرار کو. دغه شانتې ابو جهل، ابو سفیان او اخنس بن شریقه دا به د شپې ووتله، نو نبي علیه السلام به په کعبه کې مونځ کوه او قرآن به یې پکې لوسته. نو دو به پټ کېناسته چې دی څه وایي، نو خوند به یې ورکړه، مزه به یې ورکړه، ټوله شپه به یې قرآن واورېده. خو سحر چې سحر به واپس له رڼا به شته ولګېده، واپس به تله، میلاو به شو یو بل سره. د ابو جهل دا کور خو خالص د نبي علیه السلام د کور د لاندې ډېر نږدې دی، د نبي علیه السلام کور لږ لا پاسه و، د هغه کور لاندې دی. نو واپس به چې کور ته تلل چې یو بل سره به یې راشو، تپوس به وکړو چېرته دی، هغه به اول به یې حال پټ کړو، بیا به ووایي چې دا شپه د شپې ناست وم او د پیغمبر د مې قرآن واورېدم. هغه بل به ورته هم دغه خبره وکړه، یاره ما اورئ د ده نه وی، بیا رانه شئ. خو سبا له بیا راغله، دا 3 کسان به بیا 3 شپې دغه شانتې دا قرآن واورېده، اثر به یې پرې وکړو، خو اسلام به یې نه قبله. بیا په 4مه سهار باندې چې کوم دی بیا یې مشوره وکړه چې که موږ راځو او دا قرآن اورو، دا خلک خبر شي، نو بیا مسلمانېږي، نو د هغې مخنیوی ګران دی، خلاص شي د دې نه. ابو جهل ته دا اخنس بن شریق چې دی اول په ابو سفیان پسې لاړ، چې ستا چې دا څه واورېد د شپې د دې پیغمبر نه، دا حق دی، دا صحیح دی، دا کلام هغه بالکل حق دی. نو بیا ایمان ول نه راوړی، بیا زموږ نه مشري ځي، زموږ نه مشري لاړ شي. ابو جهل پسې لاړ، هغه ته وی، هغه وی دا حق دی، دا کومه خبرې چې دی کوي دا د انسان کلام نه دی، دا خدای کلام دی، دا واقعي پیغمبر دی. بیا په ایمان ول نه راوړی. ایمان د دو سره نورې منډې تړلې بنګ ډېرې ووهلې، مقابلې سره وکړې، خو اوس دغه د نبوت خبره پاتې وه، اوس د دې دعوه یې کړه. نو د هغې خو نوره مقابله زما نه کېږي، خو نه به یې منم، مخالفت به یې کوم. دا
درېیمه وجه یې دا ده چې دې قرآن کې چې کوم دی د غیب خبرونه دي او آینده چې کوم واقعات پیښیږي د هغې قرآن کې هغې نشاندهي کړه لکه قرآن کې وایي چې غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون دا رومیان خو مغلوبه شو خو په څه وخت کې به دو بیا غالبه شي فی بضع سنین په یو څو کلونو کې بضع د 3 نه راواخله 9 کالو پورې نو دقسې وشوه بیا په 7 کاله وروستو هغه د ایران په هغه وخت کې سوپر طاقتونه دا ایټلي او ایران وو دا سوپر طاقتونه وو دوی به همیشه د یو بل سره جنګونه ایران اول کې غلبه موندل وه په دې رومیانو باندې او بیا وروستو چې رومیانو په هغو باندې حمله وکړه شو هغه ایرانیان کمزوري شو دو غالب شو دغسې وشوه کوم چې قرآن ویلي وو هغه شانتې وشوه څلورمه وجه دا ده چې د مخکنو قومونو خبرونه دي په دې قرآن کې مخکې چې څومره قومونه تېر شوي دي نو دا چاته معلوم وو دا خو د دې قرآن په ذریعه باندې هغه خلقو ته هم معلوم شوي موږ ته هم معلوم شوي دي چې مخکې د ټول نه اول پیغمبر آدم علیه السلام راغلی او د هغه واقعات دي پکې بیا نوح علیه السلام راغلی او هغه قوم ته 9.5 کاله دعوت ورکړه هغه ونه منله نو بیا په هغو باندې طوفان راغی هلاک شو د ابراهیم علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام د لوط علیه السلام دا واقعات ټول دې قرآن موږ ته ښودل دي خو دغه خلک ورته نږدې وو خو موږ ته نه دي معلوم خو هغو ته خو معلوم وو دي عربیانو ته هغه هلته به چې لاړه هغه علاقو ته تپوس به وکړو هغو به وي مخکې پیغمبر راغلی و هغه نو دا خبرونه د قرآن مخکې ورکړي وو خلک خبر کړي وو پنځمه وجه دا ده چې د چا په زړه کې پټه خبره به هم هغه یې ښکاره کړه پټه خبره ځکه دا د الله کلام دی الله په پټو خبرو باندې هم خبردار دی لکه د دې احد په غزا کې چې کوم دی یو 2 قبیلې وې مسلمانانو کره مسلمانان خو چې کله دا عبدالله بن ابی بن سلول منافقه هغه روان شو واپس د 300 کسان سره دو د زړه مات شو چې دا کسان زموږ نه واپس لاړه موږ هسې هم کم وو کافر زیاتې دا به څه کوو نو په زړه کې راغله چې موږ هم تللی وی واپسه قرآن نازل شو نبي علیه السلام ته حل ووې اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا دوو ډلو پکې اراده کړله چې هغو بزدلي اختیار کړي له کمزوري نبي علیه السلام هغو ته وویل چې تختی ما واپس به ځئ راځئ جنګېږو به هر څه چې د خدای نه مقرر هغه به کېږي هغو جو بیا مضبوط شو لاړو سره منافقانو پکې وویل چې یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول منافقانو وویل چې که دا د خدای طرف نه کلام یا دا پیغمبر دی نو خدای پاک بیا موږ له عذاب ورنه راکوي نو الله پاک دغه شانې آیت نازل کړه نبي علیه السلام ورته تاسو ته خبره کړله او عذاب دغه شانې دستي نه راځي خیر دی انتظار کوئ او شپږمه وجه دا ده چې د خاص خلقو په باره کې چې کوم خبرونه ورکړل دي هغه هم رښتیا شوي دي خاص خلقان لکه د یهودو په باره کې دا ویل دي چې که دوی چې موږ د الله پاک زامن یو نعوذ بالله منها موږ د خدای دوستان یو او موږ جنتیان یو زموږ نه علاوه بل څوک جنت ته نشي تللی نو دا جنت ته تله خو په ژوندونو نه کېږي دا به سړی مړ شي د هغې نه وروسته بیا ځي نو دا مرګ وغواړئ چې مړه شئ د هغې نه وروسته بیا تاسو جنت ته لاړ شئ دا نور خلک که دوزخ ته ځي ځاله ځي به تاسو به لاړ شئ که نه خو آخر کې ورته ووایي چې ولن یتمنوه ابدا دو چرته هم دا مرګ نه غواړي او د قیامته پورې هغه خلقو هم مرګ نه غوښتلی دا اوس یهودیان دي دو مرګ نه غواړي دو یو سړی وایي چې ته مرګ وغواړه چې ته مړ شې چې زه جنت ته لاړ شي هغه به وایي چې ما ته دا ژوند محبوب دی زه مرګ نه غواړم اومه وجه دا ده چې د قرآن یو خاص تاثیر دی خاص تاثیر جبیر بن مطعم رضی الله عنه چې راغی په اول ځل باندې نبي علیه السلام د ماښام لمونځ کوه د سورة طور دا آیتونه پکې لوسته ده ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون دا آیتونه چې واورېده نو سخت اثر پرې وشو او چې زما نه دا زړه چېرته بهر ته کېږي د دې سیرې ده زړه مې چوي بس په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړ مسلمان شو اتمه وجه دا ده چې دا قرآن چې څومره ته دا د اعجاز وجه ده معجز د دې وجه ده چې څومره اورې ته به سړی کېږي نه دا قرآن تلاوت کوه ځانه ټول عمر دا لوله خو سړی کېږي نه او دا به نه وایي چې دا خو پرون ما لوستلی و هغه آیتونه دي عام خبرې چې څوک کوي دا عامې خبرې او یو ځل تا واورې دوباره چې تا ته کوي بیا سړی بور کېږي چې بیا درېیم ځل څلورم ځل دا خبرې تا ته کوي نو ته به بور شې دا
په مخه دغه یو خبره کېستل ده او قرآن رانه وایه ته ستړی کېږي نه دا د قرآن معجزه ده او نهمه معجزه ده چې د قرآن د حفاظت ذمهواري الله پاک اخیستې ده حفاظت یې کوي د دې په زور زیر کې هم فرق څوک نشي راوستی خلقو کوششونه کړي دي غیر مذهبو خلقو چې دا موږ خراب کړو دا قرآن په دې کې د ځانه خبرې ورننه باسو هېڅ چا داسې نه ده کړې او نه پرې خپل میشن کې کامیاب شوي دي د هغې وجه دا ده چې د دې حافظان الله پاک پیدا کړي دي واړه ماشومان د 15 کالو ماشومان پکې هم حافظان راغلي دي 15 کالو خبرې سپړي که نه په صرف خبرې سپړي په درېیم کال باندې دغسې دویم کال نو مور و پلارو ته دا قرآن لودي نورې خبرې ورسره نه کوي چې 15 کالو کېږي هغه حافظ شوی او د 10 کالو او د 100 کالو په عمر کې هم خلکو قرآنونه یاد کړي دي په میاشتو هم خلکو قرآنونه یاد کړي دي او په کلونو کې هم او په ورځو کې هم هغه یو محدث چې دی یو غټ حدیث استاد و هغه وایي دا 2 خبرې زما نه ډېر ناشنا شوي دي د دې مثال څوک نشي پیش کولی یو دا دی چې په 3 ورځو کې ما قرآن یاد کړ دی دومره خو زما عقل و دومره سخت تیز دماغ و چې په 3 ورځو کې قرآن یاد کړ دی دا مې د عقل کار کړ دی خو بل کار مې د خمخالتوب دا کړلی چې دا یو ورځ د جمعې ورځ وه تلمه مانځله چې دا ګیره مې برابروله ډېره اوږده شوې وه چې داسې مې ونیوله د دې ځای په ځای باندې یقین چې مې په دې ځای باندې ورغله بر سر دی چې وواله ژوندتلې وه د ویښ نه وړې وه دا مې غټ د خمخالتوب کار کړ دی نو ښځې سړي ماشومان ځوانان هر قسمه خلک هغه حافظان موجود دي خدای پاک د هغې حفاظت کوي او لسمه وجه یې دا ده چې قرآن کې چې کوم علوم معارف دي نو هغه د هغې حاطه مشکله ده قسمه قسم علوم دي په دې کې هر قسم جدید علوم ساینس وغیره دا هر څه پکې موجود دي دا ساینسدانان چې دي دوی د اکثر دلیل د دې قرآن نه نسي نو دا خبرې دي پکې نو د دې وجې دا معجز کتاب دی نو ځکه وایي چې که چېرته یې تاسو وان کنتم فی ریب مما نزلنا چېرته یې تاسو په شک کې دا کتاب دی چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې فأتوا بصورت راوړئ یو صورت من مثله د دې په شان ودعوا شهداءکم راوبلئ خپل مددګاران خپل حاضرین خپل بوتان من دون الله د الله نه سوا ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتیني فإن لم تفعلوا که چېرته تاسو ونه کوئ دا کار د دې مثل را نه وړئ ولن تفعلوا هرگز نه شئ کولی تاسو دا کار فاتقوا النار التي ویرېږئ د هغه اور نه وقودها الناس والحجاره چې خاشاک د هغې انسانان دي او ګټې دي اعدت للکافرین چې تیار شوی د کافر دپاره ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا لا اله الا انت سل لي امري واحلل عقدة من لساني